بسم الله الرحمن الرحیم. نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی، وی تاسو صدقه فطر ورکوي، دا د غریبانو خوراک دی او تاسو د روزو د پاره د پاکۍ ذریعہ ده. او بل حدیث پاک راځي، نبی علیه السلام فرمایي چې که مالداري او که غریبي صدقه فطر دی ورکوي، الله جل جلاله به دی مالدار ته د پاکیزګي نصیب کی، یعنی د روزي کوم نسلی دی پاغي کې به الله د پاکي نصیب کی، او چې غریب څوک ورکي الله به ول خپل د طرف نه نعمتونه ډیر ورکي. نو د دې وجنه د زکات مسائل شیو، نو د صدقه فطر هم مسائل هم اغم صدقه او زکات ته، او دا هم یو زکات ته او صدقه دا هم د روزو گویا کې داغه زکات ته. نو الله جل جلاله د اختر ورځ چې د خوشحالۍ ورځ ده، نو په دې کې الله دا شریعت داسې نافذ کړی دی، داسې شریعت دی چې د مسلمانان یو شانواله، چې په دې مسلمانانو کې یو شانواله راشي. یعنی داسې نه ده چې یو سړی د خوشحالۍ بل د خفای نه، شریعت د غریب خیال هم ساتلی دی، د مالدار خیال هم ساتلی، او مالدار باندې دا حکم واجب کړی چې تخپل سلګه حصہ مقرر کړی دی شریعت، چې دا یو غریب لور که چې هغه هم ستا سره په خوشحالۍ کې شریک شي، چې دواړه په خوشحالۍ کې برابر شي. نو الله جل جلاله دا ځکه دا وضع کړی ده. د دې وجنه د صدقه فطر دا حکم واجب دی، او دا د مسکین خوراک دی، او د روزي د پاکوالي ذریعہ ده، او د دې حکم واجب دی. یو انسان نه ورکي نو هغه فاسق کیږي چې یو سړی مالداري دا هغه وس نه، نو یو سړی مالداري هغه ورکي نو دی فاسق کیږي، او غریب دی نو هغه من واجب نه. البته نبی علیہ السلام فرمایي چې تا وردی کې که غریب وسی نو هغه دی ورکی، الله بدل په مال کې زیادت راولي. بل مسله دا د دې لپاره شرایط دي. شرایط دا یو خدای شرط دی چې یره مسلمانی. بل خبره دا چې یره نصاب وي، نصاب پدې کې اوس دا یو خبره یاد ساتي چې یره لکه مثلا د 52 تولو د سپینو زرو قیمت چا سره داغه نقدي چا سره په هغه وخت کې موجود شو، په دغه صدقه فطر واجبي. اوس نصاب پدې کې دا یو خبره یاد ساتي چې یره نصاب کې دا شرط نه دی چې یاره دې دپاره به لکه څنګه مونږ زکات دپاره ویل چې کال به شرطي یا به دغه شانې په کال تجارت نیت به تا کړی، دې کې دا شرطونه نشي. خو چې تا سره هم د 52,000 په 1000 روپۍ چې توله شي، 52,000 روپو کله هم ته مالک شوي، په تا صدقه فطر واجب ده. د اختر په سحر باندې واجبي، یعنی داسې نه چې په رمضان کې واجب ده، بلکې کله چې هم میاشت ولید شي او سبا سحر روخیږي د اختر، نو په دغه باندې دا حکم واجب کیږي، په هر مسلمان باندې هغه باندې واجب کیږي. اوس دا یو سړی خبره ده چې یاره قرض مثلا په چا باندې قرض دی، نو قرضدار باندې نشتی چې هغه نصاب ته نه رسي، قرضدار باندې نشتی. بل خبره ده چې په دې کې لکه مالی تجارت نیت مون خبره کړو، زکات مونږ نیت تجارت کو چې یاره تجارت گاڑی مواغذ د تجارت په نیت باندې، نو په دې کې دا شرط نه چې چا سره هم یو کور مثلا یو 2 کورونه دي، یو کور خالی دی یا 2 گاڑی دي، یو گاڑی سره اسی دی، نو که په دې نیت تجارت په دې کې نه دی، خو لیکن شی سره د 52,000 روپونه زیات دی، نو دمن بم صدقه فطري، البته زکات پینشتي، زکات مسائل شوي دي. بل خبره دا چې یاره بالغ وي، بالغ چې یعنی بالغ عاقل دا په دې لپاره شرط نه دی. مثلا په نابالغ باندې هم صدقه فطر واجب ده، دغه شان لیونی باندې هم صدقه فطر واجب ده، خو څوک به ورکوي دا به ولی کوي، یعنی ولی سرپرست به کوي. نو نابالغ بچی دي، اولاد دي، نو پلار هغه سرپرست دی، نو په دې پلار باندې واجب دي چې خپل نابالغ بچو صدقه فطر ورکي. دغه شان دغه بچی هغه لیونی دي، نو په هغه کې هم په د باندې پلار باندې واجب دي، په سرپرست باندې چې دغه لیونی هغه صدقه فطر ورکي. اوس یو بچی دی هغه پلار ولا ور نه کړه، نو دې چې وي کله هم بالغ شي په د باندې واجب دی، دی به حساب وکړي چې څومره کلونو اخترونه وغیره تیروتي دي، د هغې صدقه فطر به دی باندې واجب ده. خو چې سړی دغه بچی مالدار دی، دغه مال پاتې شوی مثلا، نو په د باندې دغه واجب دی. بله خبره ده
چې یاره دا د سهار د اختر په سهار باندې واجبېږي او د دې سره سره اوس مثلا د اختر نه مخکې په رمضان کې څوک وفات شو یا نصاب کم شو څه ورسره نه و د اختر سهار څه ورسره نه و یا دغه شانې څوک وفات شو نو په ده باندې صدقه فطر واجب نه ده. کله سحر شو او د ژوندی و چې سحر یا مثلا یو ماشوم پیدا شو د سحر نه پس پیدا شو سهار نه پیدا اذان د هغې نه وروسته پیدا شو او د اختر مونځ نه دی شوی خو دی اختر ورځو کې نو په ده باندې صدقه فطر واجب ده. اوس که په رمضان کې مخکې پیدا شو او د اختر نه مخکې دی ژوندی و که وفات نه شو نو په ده صدقه فطر شته خو که وفات شو ماشوم د اختر نه مخکې نو په ده صدقه فطر یعنې په پلار باندې واجب نه ده. بله خبره دا ده چې یاره په رمضان کې اوس صدقه فطر خو په سحر کې واجبېږي سحر د اختر باندې نو اوس که یو سړی رمضان کې ورکړي نو ورکول جایز دي که نه دي نو په رمضان کې نبی علیه الصلاۃ والسلام وغیره حدیثونه شته ثابت دي چې یاره مخکې هم ورکولی شي خو مخکې ورکړلی شي دې دپاره چې یاره د په سحر باندې اوس کوم ځای کې د سړی مسکین وغیره غریب ګوري نو مخکې نه دا تعین وکړي چې دا فلانکي له زه به ورکړمه چې دا به د هغه د خوراک شي د هغه د چې هغه هم په دې خوشحالۍ کې ما تا سره شامل شي نو په رمضان کې مخکې هم رمضان کې هغه ورکولی شي. بله خبره دا ده چې یاره اوس چا لپاره څوک به د چا دپاره ورکولی شي مثلا اوس پلار اولاد دپاره نابالغ اولاد دپاره ورکولی شي دغه شانې پلار چې د هغه لیوني دپاره ورکولی شي. او بله خبره دا چې یاره اوس داسې نابالغ بچی داسې بالغ اولادي چې هغه مالدار نه غریبانه نه مطلب د پلار سره مال شته خو لیکن بچی سره مال نشته هغه سره څه نشته نو پلار باندې دا واجب دي چې د بالغ اولاد هم ورکي. اوس که بالغ دی او هغه سره صحیح سشته نو په پلار باندې داغه سرسایه واجب نه ده احسانا ورکول شي احسانا داغه لپاره ورکول شي. بل دا چې کوم مثلا ستا کور کې خادم دی نوکر دی نو داغه هم پتا واجب ده تب داغه سرسایه هم ورکي. بل خبره دا چې یاره وس د چا پلار وفات دی الوصی شته نو پلار نیکه باندې لازم دي چې دغه واړه کوم چې نوسی دي نو په هغه باندې واجب چې دغه د نوسو هم صدقه هغه ورکي. بله خبره دا ده چې یو زنانه ده هغه واده شوې ده نو په پلار باندې شته که نشي نو په پلار باندې د هغې فطر واجب نه ده یعنې که پلار باندې نشتي بلکې په خاوند باندې هم نشته که اوس دا په خپله مالدار په دې واجب ده خاوند ورکړه نو ذمه یې خلاصه شوه اوس مالدار نه د هغې من خو بیا نشتي نو په پلار باندې ذمه نشته اگر چې پلار یې مالدار دی او دا واده شوې ده نو په پلار باندې ذمه د دې نشته دی. بله خبره ده چې یاره اوس یو زنانه نکاح شوې د رخصتي لا نه ده شوې نو آیا د دې صدقې فطر په چا باندې ده نو د دې صدقې فطر چې دا اوس مثلا دې سره ما خپل مالک نه ده نو په پلار له پکار دی چې د دې پلار هغه هم د دې صدقې فطر ورکړي. بله خبره دا ده چې یو سړی بچی دي هغه خپل کاروبار کوي پلار له څه ګټه راوړي او پلار له ورکوي نو آیا د دې صدقې فطر په دوی باندې هم صدقې فطر واجب ده نو غوره طریقه ده چې پلار یې ورکړي په پلار نه نو دو باندې په خپله واجب ده ځکه کمایي کوي نو په دو باندې په خپله دغه صدقې فطر هغه واجب ده. بله خبره ده چې یاره کوم غیر ممالک کې چې دا مسافري نو آیا دغه مسافر چې دی دا به صدقه فطر د هغه په نصاب ورکوي که د پاکستان په نصاب به ورکوي نو دا یو هغه مسله ده. اصل کې بعد د یتیم غریب مسکین نفي ته ګورو دې کې به د مسکین نفع کوم ځای کې ده یعنی نفع مسکین هغه په هغه روپو کې ده که په دې کې ده نو هغه روپۍ خو اگر چې سیوا دي نو په دې کې د یتیم نفع ده نو د دې وجې نه هغه حساب به لګو مثلا په هغه وخت کې د دغه نصاب به کو چې یاره هلته کې مثلا یو سړی سعودي کې دی نو هغه ځای کې پاو باندې 2 کیلو یا پاو باندې 2 سیره چې کوم غنم دي د هغې قیمت به ولګوي د هغې نصاب به هلته هغه ریټ به ولګوي او آیا نو هغه به صدقې فطر هغه باندې هغه هلته واجبه ده لکه بهر ملکونو والا کس چې نو د پاکستاني روپۍ خو کمزوري ده بلکې د کومه چې ډېر روپۍ د هغې ته به نسبت کېږي ځکه د غریب فقیر ته به هغه به کته شي. بله خبره دا چې صدقه فطر یو سړی راجمع کی خپل کور راجمع کی دا یو کس له ورکول شي کنه مخار چاره جدا دی یو کس ورکای نو دا بلکې دا ټول چې راجمع شي یو کس له ورکول شي خو البته دومره نصاب ته هم نه رسي چې مثلا هغه 52,000 روپو ته ورسای په ځای ول ورکې نو هغه بیا هغه من واجب کیږي مطلب مناسب اغلا ورکول شي د 100 کسانو راجمع کی یو کس غریب له ورکول شي. بل خبره دا چې یاره یو سړی باندې مثلا ستا قرض دی غریب دی قرض دی به
آیا خپل د سرسایه په د قرض کې وز حساب کې چیرې زما اسم په د قرض یا کزان د په قرض کې کټ کنو دا جایز نه دي بلکې د دا به نه تازه روپۍ راخلي او هغه غریب به مالک کوي په دې باندې داسې نه چې قرض کې مثلا دا زکات دي چا باندې قرض دي بلکې اغلبه روپۍ مثلا وز دغه زکات مسله هم ده وز زکات یو سړي باندې قرض دي اته چې دغه قرض روپۍ زما ځا په دې زکات کې به حساب هم نه بلکې هغه به تیر واخلي او بیا چې تکله مالک شي بیا ولا ورکا هغه بیا جایز کیږي بل خبره دا چې یاره سرسایه چې دا بطور اجرت یا دغه بطور منفعت نفعت اخلي یاره زموږ نیک سړی دی بس موږ سکار کوي کله روزګار کوي کله زموږ په کاریږي نو دې په دې وجه باندې دا جایز نه ده بل خبره دا چې یاره وس آیا نابالغ یتیمانان بچي دي هغه له مونږ ورکول شو کنه شو ورکول نابالغ ماشومان چې دي هغه له صدقه فطر او هغه ول ورکول جایز نه دي ها البته هغه یو سرپرست په هغه باندې خرچه کوي هغه سرپرست لور کې نو بیا ورکول جایز دي نو د دین علاوه صدقه فطر چې دا هغه 150 تقریبا هغه مقرر ده 150 ورکړل شي نو کله اختر نه مخکې ورکړل شي نو غوره طریقه دا چې یره د غریبانو د مسکینانو خوراک دی او دغه شان د روزو د پاکوالي ذریعہ ده پچا باندې هم واجب خپل د نابالغو د اولاد د وجې د هغه ورکی یا دغه شان ها وسنون د خپل د کور والا هم سړی ورکول شي احسانا د خپل بالغ اولاد د پاره هم ورکول شي احسانا او غریب چې نه په غریب باندې واجب نه لا البته که غریب ورکی الله حدیث نبی سم فرمای چې الله به د نور نعمتونه هم ورکی په غریب باندې او غریب چاته ویل شي دغه 52,000 روپونه کم وسره هغه دومره مالک نه چې داغه خپل څه گزاران ونګو شي بیا مسکینی یو غریبي نو هغه ورکول شي دغه نه علاوه مثلا چا هم داسي مثلا دوه کورونه دی یو خالی کور دی یو سره خپل کور دی نو په دې خالی کور د کرای د پاره دی نو په دې باندې هم په د باندې صدقه فطر واجب د زکات پینشته نو دغه د سو مسائل نه او بل مسله دا چې یو سړی اوس روجي نه نیسي نو دی به صدقه فطر ورکوي که نه ورکوي مثلا مریض دی یا شیخ فانی دی یا څوک داسې کس دی چې هغه روجي طاقت نه لري نو په ده باندې هم صدقه فطر واجب ده یعنی دی به صدقه فطر ورکوي اگر چې د روجي نه وي او اوس که چا باندې صدقه فطر واجب وه دا ورنه کړه په دې وجه ګنهګارېږي یعنی د ده په ذمه باندې دا لازم ده چې دی به خامخا ورکوي اگر چې اوس تاخیر راغی د اختر نه پس ده لیکن په هغې به ګنهګار شي لیکن ورکول بیا هم واجب دي د ده په ذمه باندې ده واجب نه ساقطېږي. السلام علیکم ورحمة الله.